باچا جی در توې نن چې باجکټه کې کومه واقعه راغلی وه دغه پیښه څنګه راغله او د دې تفصیلات راته لږ راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننی واقعات دلخراش واقعات چې دی هغه د خانداني چپلیش وجوهاتو د وراثت او د هغې په منځ کې نن دا خونریز واقعات وشو او چې څنګه زه خبر شوم نو زه هسپتال ته لاړم او هسپتال کې نور د هغې د کلي معززین هم ناست وو او مونږ هلته په هسپتال کې خبرې اترې وکړې. دا دواړه مقتولین پراته وو او بیا د هغې نه وروستو زه سره د جرګې د مشرانو لاړم باشکټې ته او باشکټه کې د دواړو فریقینو سره ما تفصیلي خبرې اترې وکړې او د هغې تفصیلي خبرو اترو په نتیجه کې د هغوی د خدای قدر وکړي، د هغوی د خدای عزت وکړي. هغوی زما خبره ومنله او ما ویل چې دا دوا به هم یو ځای کېږي او دا جنازې به هم یو ځای کېږي او دا واقعیت داسې دي چې تاسو به خپل تعلق واپس هم هغه ځای باندې په کوم ځای چې دا تعلق و یو طرف نه نقصان شو د بل طرف ته نقصان شو، نور دا خاندانونو د مزید نقصانات متحمل کېدی نشي، د مالی او بدني تاوان متحمل کېدی نشي. لہذا دا زموږ فیصله ده چې تاسو به دا جنازه هم یو ځای کوئ چې یو پیغام لاړ شي پښتنو ته او تاسو به دا دعا هم یو ځای کوئ او زموږ د هغې وینا هغوی پاسداري وکړه، د هغوی د الله عزت وکړي. جنازه هم یو ځای وشوه، دوا هم یو ځای وشوه. بچکی یو طرف ته ستاسو په مخ باندې د ستر اعصاب د ټوله ورځ په دې کې منډې تړلې، بل طرف ته اطمینان او خوشحالي ښکاري. څه ګڼئ چې دغه شانتې دښمنیانې چې مړي پراتې او روغې په دومره لږ ټایم کې تاسو دا څنګه ممکن شو؟ دا د الله تعالی په کرم باندې ممکن شو. اخلاص چې په سړي کې وي او اخلاص فی سبیل الله نو د هغه په لار کې رکاوټونه نه راځي، که راځي خدای پاک هغه رکاوټونه ختموي. موږ په صدق دل سره لګیا یو او خپل یو خدمت کوو، خپل یو کار کوو او هغې په نتیجه کې پروردګار عالم زموږ مرسته کوي، زموږ مدد کوي او فریقین هم زموږ سره تعاون کوي، زموږ سره امداد کوي او د هغې په نتیجه کې یو ډېره لویه پیښه چې ده هغه تقریبا په یو ګنټه کې موږ حل کړه. بچکی اخري سوال پښتانه که موږ ګورو نو په معمولي خبره ټوپک راغلي بس یې قتل دي، د دې په حواله به څه وایي چې دې اخري ما درخواست دا دی پښتنو ته چې په ځای د دې چې ډزو شي، په دې ځای د دې چې مرګونه وشي، کومه مسله چې وي هغه د خبرو اترو په ذریعه حل کېدی شي او که 10 مرګه وشي 20 مرګه وشي نو بیا هم خلک میز ته کښېني. هندوستان او پاکستان دوه متضاد ملکونه دي، هغه میز ته کښېني. نو یو پښتون او یو مسلمان د بل مسلمان سره د قتل و غارت نه مخکې د تصفیه طلب مسایلو لپاره ولې د یو بل سره نه کښېني او خپلې مسلې نه حل کوي؟ زموږ مسلې به د خبرو اترو، د مذاکراتو، د ګفت و شنید په ذریعه باندې حل کېږي. د قتل و غارت دا سلسله بندول غواړي او پښتونخوا کې اسم بدامني ده، اسم پښتون تباه دی، وسایل تباه دي، اقتصاد تباه دی، نیچرل ریسورسز تباه دي او چې په منځ کې دا دشمنۍ کور په کور جوړه شي نو د دې سره د پښتون وحدت ختمیږي. موږ له پښتني وحدت یو کول پکار دي او موږ له د وحدت پیغام دنیا ته ورکول پکار دي چې دا پښتانه په خپل هغه مقام باندې ودرېږي، په کوم مقام باندې چې د محمود غزنوي، احمد شاه بابا او نورو ابراهیم لودي د هغه وخت کې ولاړو چې هغه د خپل مقام ته واپس راشي او د دې ذلت د زندګۍ نه الله تبارک وتعالی هغه د ترقي یافته قومونو په صف کې ودرېږي.